بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د اول باب اتلسم نمبر حکایت شروع کو. تن چند از روندگان در صحبت من بودند، ظاهر ایشان به صلاح آراسته. یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن ظن بلیغ بود و ادرار معین کرد. تا یکی از ایشان حرکت کرد نه مناسب حال درویشان، ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریق کفاف یاران مستخلص گردانم، آهنگ خدمتش کردم، دربانم رها نکرد و جفا کرد. معذورش داشتم که لطیفان گفته‌اند در امیر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامن. سگ و دربان چو یافتن غریب، این گریبانش گیرد آن دامن. تن چند از روندگان در صحبت من بودند. تن چند یو څو کسه دا روندگانو نه، رونده په لاره تلونکي ته وایي، دلته ته سالکان مراد دي چې د سلوک د لارې مسافري اصلاحي تربیت کوي. در صحبت من بودن، زما په صحبت کې وو. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي چې یو څو کسان سالکان زما مریدانو ما سره دیره وو، څنګه چې طالبان چا سره دیره کیږي. ظاهر ایشان به صلاح راسته، ظاهر حالت د دوی چې په نیکۍ باندې ښایسته وو، ډیر ښکلي متشري وو او ډیر شریفان وو. یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن ظن بلیغ بود. یو دا بزرگانو نه، بزرگان دو قسم دي. یو ګورا یو ظاهری بزرگان دي لکه امیران، مالدار خلق، پادشاهان، رئیسان. یو د باطن بزرگان دي چې د هغې نه مراد زاهدان، صالحان، علما، پرهیزګار خلق، اهل الله، دیو تم بزرگان وای. دلته مراد امیران یا یو مالدار سړیو یا یو لوی حاکمو. یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن ظن بلیغ بود. دا کم کسان چې ما سره مریدانو، د دیو په حق کې د یو رئیس، د یو امیر ډیر حسن ظن په دیو ډیر ښه ګمان کولو چې دا ښه نیکان خلق دي، کامل یقین و ادرار معین کرد. دیو لره یو ادرار وظیفه مقرر کړه چې دیو له مطلب ماهانه به څه تنخواه، پیسې یا خوراک سی مقرر کړه چې دیو به جاری دوی ترازی او قطع کیږي بنا. ادرار اصل کې په معنا د جاری کولو دی، خدا مصدر دی، دا په معنا د مفعول هم راځي. لہذا د دې هر ورځ چې کومه وظیفه مقرر وي د دې په معنا هم راځي. مرا در نظامی یا ادرار بود، د بوستان کې مونږ ویلې، یعنی یو وظیفه او یو سیز تنخواه مقرر وه. نو د دیو دپاره یو وظیفه یا تنخواه مقرر کا. تا یکی از ایشان حرکت کرد نه مناسب حال درویشان. دا مریدان چې ما سره دیره وو، یو د دوی یو داسې حرکت وکړو، یو کار یې وکړو چې مناسب د حال د درویشانو نه و. څه غلطي ترې وشوه، هغه چې هر څه وه دلته ذکر نه دی شوی. ظن آن شخص فاسد شد، ګمان د دغه سړي د دغه رئیس فاسد شو، خراب شو، چې هلکه دیو دا څنګه داسې غلط کار وکړو. و بازار اینان کاسد، او بازار د دوی چې دی بې رونقه شو. لکه هغه چې کم امداد کولو یا دیو له تنخواه ورکول، هغه هم قطع کو، چېرې دیو کې دا داسې کارونه کوي. خواستم تا به طریقې کفاف یاران مستخلص گردانم. ما وغوښتله چې په یو طریقې سره هغه وظیفه د دوی آزاده کم، هغه بنده کړه. پې کومه وظیفه چې مقرر وه یا تنخواه وه، پیسې وي، هر څه چې وو، هغه بند کړه. وایي مایل چې راځه داسې طریقه وکړه، هغه پسې ورغلمه چې دغه وظیفه دیو لره چې کومه تنخواه یا وظیفه مقرر وه
چې واپس یې چالو کی آهنگ خدمتش کردم. قصد خدمت داغه مې وکړو چې ورشمه داغه دربار ته. دربانم رها نه کرد. داغه چې کم دربانو په دروازه کې ولاړو څوکیدار داغه باډیګارد زه پرې نه خودم دنه هغه چې کم ځای ناستو یا دفتر یا داغه خاص د ناست ځای و جفا کرد. ډیر لکه جفا یې وکړه. سخت الفاظی ویلې زه پرې نه خودم هغه ته معذورش داشتم. وی ما هغه معذور وګڼلو که لطیفان گفتان چې لطیفانو ویلی دي. لطیف نرم و نازک مهربان. خوشخویه ته هم پارسی کې لطیف وی. یو خو د عربی لطیف دی دلته لطیفان ویلی دي. لطیفان جمع شوه چې مراد به منګه د عربی د لطیف جمع لطفا راځي او د الله تعالی نومم لطیف دی. خو به هر حال دا پارسی کې پدې لطیف مهربان او داسې خوشخویه سړي متعلق وی دا لطیف دی. لطیفان ولې چې داسې لطیفانو خلکو پاکانو داسې ویلی دي در امیر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگر پیرامن. سگ و دربان چو یافتن غریب این گریبانش گیرد اندامن. دروازه د امیر او د وزیر او د بادشاه بے ذریعو بے وسیلې پیرامن یا پیرامون دی اصل کې د دې غیر چاپیره متاویږه اوړه راوړه ورته ما یو خواغه چې غټه وسیله دی پکې. سګو دربان چو یافتن غریب سپی او دربانو چې کوم څوکیدار ولاړی په دروازه باندې دا چې ناشنا او مسافر سړی وویني چې پیژني نه این گریبانش گیرد اندامن د گریبان نسی دا دربان چې دلته سکه او دغه سپی لمن نسی آن اشاره سپی ته شوه. چندان که مقربان حضرت ان بزرگ بر حال من وقوف یافتن به اکرامم در آوردن و برتر مقام معین کردن اما به تواضع فروتر نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. وی څرنګه چې مقربان حضرت ان بزرگ بر حال من وقوف یافتن چې هغه مقربانو د دربار دغه رئیس زما په حال باندې خبرتیا وموندله هغوی خبر شو چې سادي راغلی دی دن هغوی ته پته ولګېده د هغه چې کوم نور کسانو نزدیکان به اکرام هم در آوردن د باډیګارډ او دروازانچي خو دننه نه پرېښو هغوی ته هغوی ډېر په عزت زه راوستلم دننه د داخلي اجازه وکړه و برتر مقام معین کردن او یو اوچت مقام ماته معین که چې ته دلته کېنه یا که کرسی اما به تواضع فروتر نشستم زه په عاجزۍ سره ښکته کېناستم لاندې په ځمکه و گفتم او مویل بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. پرېږده چې زه ما ورته ویلې چې که ادنا بنده یم چې په صف د بندگانو د غلامانو کې کېنم. لکه هلته کې به داسې کرسۍ وي او خاص اعزازات نو سادي وایي زه لاندې یا دا کم د قالین یا څه چې اورو لاندې کېناستم په کرسو کې نه ناستم په کرسۍ چې زه په صف د نوکرانو کې کېنم. گفت اغا امیر ویلې الله الله چی جایی این سخن است. لکه تعجب یې وکړو چې سبحان الله 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 دا ته څه وایې دا څه زیاده دی خبرو دی ستا کم مقام دی چې ته وایې زه د بندګانو په دغه کې کېنم. هغه پیژندو چې سادي څوک دی. گر بر سر و چشم من نشینه نازت بکشم که نازنینه. که زما په سر او په سترګو باندې کېنې زه د ناز وړمه چې نازنینې ته خو ډېر اوچت مرتبې مالک یې. نقیب احمد مرحوم د دې شعر په حاشیه کې د دې شعر متعلق دا حکیم الامت اشرف علي تنویر رحمت الله علیه یو لطیفه لیکلې ده. وی اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ویلې چې د ډیلی په ښار کې یو ډمه وه یو مطربه وی هغې د شاوخوا ټول شاعران روغوښته د هغې نوم نیني و. نوم یې څه
نینی. نو هغې شاعرانو یې روغوښتل او هغوی ته یې ووې چې زما نوم د یو بیت جز کړی په شعر کې راولی په داسې طریقه چې زما نوم د بیت یا مصرې د جز نه جدا معلوم نشي. لکه دا نینی پکې داسې راولی چې جدا نه یو په شعر کې راشي خو زما نوم پکې ذکر شي. شاعرانو د هغې د خواهش مطابق ډېر زیات کوشش وکړو چې دا نینی څنګه شعر کې راولو، کامیاب نه شول. او د هغې دا تمنا وه سر رسوخ والا به یا به دولتمنده وه، انعام یې ورکولو. د شاوخوا بلا شاعران یې راوغوښته. یو شاعر همداسې شعر پیدا نه کړو او نه جوړولی شو چې نینی پکې راولي په شعر کې، خو چې د شعر په دغه کې دننه راشي او بار ترې نه جدا ذکر نشي. آخر یو شاعر ورته وویلې چې محبوبې ستا نوم خو شیخ سعدي ډېر پخوا په خپل کتاب ګلستان کې ذکر کړی دی نینی. نو دا شعر یې ورته وویې گر بر سر و چشم من نشینه نازت بکشم که نازنینه. دا نینې پکې راغی. نو هغه ډېر زیات خوشحاله شوه او و انعام یې وله ورکړ ډېر غټ دغه کم شاعر چې ده وویلې. نو چا نشو جوړولی. نو اتفاقاتو نه د یو شاعر ذهن کې چې ګلستان یې ویلې او دا راغلی چې نازنینې، نو نینې پکې راغی دلته، د دې نوم نینی و. نو گر بر سر و چشم من نشینه نازت بکشم که نازنینه. به هر حال شیخ سعدی رحمت الله علیه ډېر عزت وکړو. دغه امیر پیل جمله نشستم، حاصل د کلام دا چې کېناستم په کرسی باندې و از هر در سخن بگفت در پیوستم. د هر باب نه مې خبرې پیوند کړې، لکه د یک دم خپل درخواست وړاندې نه که چې زه سله راغلی ما نورې خبرې وکړې خوا دې خوا. آخر کې پکې دا خبره ذکر کړه په منځ کې تا حدیث ذلت یاران درمیان آمد. هر قسمه خبرې مکړې چې هغه خبره د ذلت د یارانو په منځ کې رااله چې د یو نه یو څه غلطي شوی وه، څه غلط کار یې کړی و، هغه لغزش چې شوی و د یارانو کې یو کس نه، هغه خبره منځ کې رااله. وی ما ورته دا شعرونه وویل چې جرم دید خداوند سابق الانعام که بند در نظر خویش خوار می دارد. خدای راست مسلم بزرگواری و حلم که جرم بیند و نان برقرار می دارد. چه جرم دید خداوند سابق الانعام، سه جرم ولیدو هغه صاحب امیر چې سابق الانعام د مخکنه انعام و اکرام کولو زما په مریدانو کې بنده در نظر خیش خوار می دارد، چې بنده په خپل نظر کې خوار لري او سپک ورته ګوري. څه چلو شو خدای راست مسلم بزرگواری و حلم، خدای لره ثابت دی تسلیم شده دی بزرگواری او حلم او صبر. او بعضو نسخو کې د حلم په ځای حکم راغلی دی. خدای لره برتری بزرگواری او حکم ثابت دی که جرم بیند و نان برقرار می دارد، چې هغه جرم ویني د خلکو ګناهونه ویني خو ډوډۍ او رزق برقرار ساتي، په چا باندې روزي نه کټ کوي. دا تاسو چل کړی دی. د الله تعالی په اخلاقو ځان متصف کتل یو اشاره ورکړه. بس په دې دوه شعرونه مسله حل کړه. حاکم را این سخن پسند آمد. د حاکم د امیر دا خبره ډیره خوښه شوه. د سعدي صاحب قابلیت او صلاحیت ته ګورئ چې په کومه طریقې ورته خبره وړاندې کا. په ډېرې لمبه چوړه کیسې ونه کړې، دوه شعر یې وویل او د هغه سمجھ کې خبره کېناسته. و اسباب معاش یاران فرمود، او هغه اسباب د معاش د ژوند تیرولو د یارانو حکم یې وکړو. تاباز بر قاعده ماضي مهیا دارن، چې د دې هغه تنخواه او روزینه وظیفه دی د پخوا په قاعده باندې مهیا دارن، اماده او تیاره کی دیو ته بیا چالو شي. و مؤونت ایام تعطیل وفا کند، مؤونت مشقت خو مراد ته دلته خرچه ده، ولې چې دا خرچ سړی کوي نو دام په مشقت سره پیدا کیږي، په تکلیف. دا هغه خرچه د هغه ورځو د تعطیل چې معطل شوی وي او چوټي شوی وي وفا کنه، مغدم وفا کی.
مثلا هفته 10 ورځې چې دیو ته دا وظیفه نه ورکوي دغه هم ورکړي او نور برقرار ساتي. مثلا هر څومره چې مقرر و د ورځې هغه جمع کړي، کمې ورځې چې قضا شوي هغه ورپسې ورکړي. شکر نعمتش بگفتم، شکر د نعمت د هغه مې وکړو. و زمین خدمت ببوسیدم، او ځمکه د خدمت مې ښکل کړه. و عذر جسارت بخواستم، او عذر د جسارت یعنی زړورتیا مې وغوښتو چې بې ادبي دي معافي، زما په جسارت رالم او دا خبره مې تاسو ته وکړه. و گفتم او مې ویلې چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید، روان خلق به دیدارش از بسه پرسنگ. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سنگ. ماشاءالله. په دې قطعه کې ورته نورم خبره ختم کړه، نصیحت یې ورته وکړه. وایي ته وګوره دا خانه کعبه چې ده دا د حاجتونو خلق خپل حاجتونه هلته ځي، الله تعالی ته خپل ضرورتونه پیش کوي. اول ته اکثر حاجتونه الله تعالی د خلکو پوره کوي، ګناهونه معاف کوي. نو یزدیار بعید د لرو علاقو نه، د لرې علاقو نه، دیار جمع دار، دیار لرې علاقه، روان خلق به دیدارش از بسې پرسنګ، خلق ورځي دیدار دغه کعبې ته د لرو لرو علاقو نه په میلونو باندې. فرسنګ 3 میله دی، یعنې په هر څومره چې وشوه پرسنګ حسابې د ډېرو فرسنګونو میلونو لرو لرو علاقو نه خلق خانه کعبې ته ځي، ولې چې هلته د خدای ته خپل حاجت پیش کوي. تو را تحمل امثال ما بباید کرد، تعالی را تحمل و برداشت امثال ما زمنګ پشانې کول پکار دی، بباید کر کول پکار دی، زمنګ نه څه کمی بیشي طالبانو مریدانو نه کې او مسافر دی، دات برداشت پکار دی که هیچ کس نزند بر درخت بے برسنگ، هیڅ څوک په بې میوې ونې باندې هغې ته کاڼي نه ولي چې څه میوه پکې نو خلک کاڼي ورولي. موږ چې تاله راځو دا خبرې کوو تا کې څه میوه وینو بل چاله ولي نه شو، نو ته لږه ګزاره کوه، دا خو مسافر خلک دي، طالبان دي، کمی بیشي کېږي، انسان دی، په دې باندې ته ټول طالبان او مریدان زما مو بدنامه وه، یو کس نه پکې څه کمی وشو لغزش وشو. دا قصه ختمه شوه. بله قصه حکایت نورلسم نمبر حکایت دا گلستان. ملکزاده گنج فراوان از پدر میراث یافت. پدر وی او که پدر وی په فتحه و کسرت دواړو دا لفظ صحیح دی. و دست کرم بگشاد یا دست کرم برگشاد بعضی نسخو کې، و داد سخاوت بداد و نعمت بدریغ بر سفاه و رعیت برخ. یو ملک زاده شهزاده گنج فراوان، فراوانه خزانه یعنی ډیر مال د پلار نه په میراث کې یا فوموندو. و دست کرم بکشاد لاس د سخاوت کولاو کو یا برگشاده سخاوت شروع کو. و داد سخاوت بداد او حق د سخاوت ادا کو. و نعمت بدریغ، نعمت په معنا د مال یعنی بدریغ او به انتها مال بر سفاه او رعیت برخ، په فوج او رعیت باندې توی کو سخاوت شروع کو. نیاساید مشام استبلی عود، براتش نه کی چونم بر ببوید، بزرگی بایدت بخشندگی کن، بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانا تان یفشان نروید. نیاساید مشام استبلی عود، براتش نه که چونم بر ببوید. نیاساید مشام ډېر ښکلی شعر دی. وی مشام حس شامه یا دماغو د عودو د ډبلینا دا خوشحاله کېږي نه، راحت نه مومي. براتش نه که چون عنبر ببوید، د عود لرګی چې دی دا ډکي دا چې کله دی ته تیلې ورته کې نو دا خوشبویي شروع کی، او چې در څورې ورته تیلې نه یوالې نو دا خوشبویي نه کوي. نو سادی بابا وایي چې د عودو ډکي دي او دا په ډبي کې بند دي، د دې کې څه فایده نشته، دماغ ته سکون او راحت نه ملاویږي. دا چې په اور کې دی اور ورته کې نو د عنبرو په شان خوشبویي به را پرېږدي. دغسې بزرگی بایدت بخشندگی کن
که دانا تان یفشانې نرویت. که بزرگی غواړي او نیکنامي غواړي نو سخاوت وکا، مال دولت ولګوه. او لکه څنګه چې دانه ترسو اونشیندي پټي کې نه رویت، هغه شنې کېږي نه، راټوکېږي نه. دا مثلا یو د غنم دانه وکرله او هغې نه د غنمو بوټي راوچت شي، نو هغه چې وږي ونیسي نو په هغې کې څومره ډېرې دانې. نو که مال زیاتول غواړې سخاوت کوه، نو په هغې به مثبت نتایج مرتب کیږي. نو دغه شاهزاده چې و ده همداسې لاس د کرم کلاو کو او پر رعیت و فوج بشمار مال وشیندلو. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین مرین نعمت را بسای اندوختند و برای مصلحت نهادان دست از این حرکات کوتاه کن که واقعها در پیش است و دشمنان از پس نباید که به وقت حاجت درمانی. یکی از جلسای بی تدبیر، یو دا جلساو نه چې د سره ناس پاستو د ملګرو نه چې هغه بی تدبیر او دته نصیحت شروع کو. د یو د جلیسانو نه چې د سره ناس پاستو او بی تدبیر او دته نصیحت شروع کو چې ملوکی پیشین چې پخوانی پادشاهان چې مرین نعمت را بسای اندوختان، دا نعمت او دولت په ډیر کوشش را جمع کړي دي، را ټول کړي دي په برای مصلحت نهادات او دیو مصلحت او غرض د پاره دا ذخیره کړي دي. خېدي دا پیسې چې بانک یا خزانه کې پرتی دي، په خوا خو بانکونه نو خزانه وي. دست زین حرکات کو تاکن، لاس د دې حرکتونو نه د دې کارونو نه لاند کا، فضول خرچی مکه ولو پری مکه کی واقعا حاضر پیش است، جنگونه واقع مخې ته دي، هر قسم حالات برازي او دشمنان اسپس او دشمنان رستونه دشمنان هم دي. نباید کې به وقت حاجت درمانه، چرته چا سره مو جنگ راشي نو بیا خو پیسې ډېره لګي، اسې نه چې په وخت د حاجت کې درمانه یعنی فرومانه پاتې شي، محتاج شي. قطه اگر گنجی کنی بر عامیان بخش، رسد خط خدای را برنجه، چرا نستانی از هر یک جوی سیم، که گرداید تو را هر روز گنجه. ورتوی که چرې ته په عامو خلکو باندې خزانه تقسیم کې نو څه چل بوشي، او خزانه والے په ټول عوام ته وایي چې زه عوامو له سره مدد کومه، نو هر کت خدا ته به د وریجې د یو دانې عمره زر ورسي. کت خدا یا کد خدا دا په پارسی کې یعنی د کور صاحب ته وایي. کت خدا یا کت خدا به اصل د محلې مشر ته سوي کت خدا، د محلې یا د کلی چې به کم مشرو په خوا به دته کت خدا وي. خو لیکن بیا د کور چې کم مشرو یو سړي به ښځه وکړه نو د خاوند ته به هم کت خدا وي، ولې دی هم د کور یو قسم مشري به د سره وه، نو هغه ته کم خاوند چې به ښځه لرله بیا هغه ته هم کت خدا وي. نو ګوره دلته وایي دا په یو فیملی کې حسابېږي چې ته که دا خزانه په دې رعیت باندې تقسیمې نو چې سړي ښځه کړي دا یو څه ورته وایي دا مردم شماری چې کیږي نو دا کم چې شادي شده ای دته دا لکه یو قسم خاندان شو، نو یو خاندان لبته یو وریجې عمره چې دا په دومره عوامو تقسیمې نو یو خاندان ته به څه ورسي د وریجې په اندازه. او که چېرې ته د یو خاندان نه د زر د وربشې عمره راټول کی یو لږ لږ په دیو حواله کا، هره ورځ به تا ته خزانه راټولیږي. چې رانستانی از هر یک جوی سیم، ته ولې ناخلې د هر یو خاندان نه یو وربشه سیم دا په ټیکس لګاوه، مالیه په مقرر کا، دا د خلکو نه وصول کا که گردایت تو را هر روز گنجه، چې را جمع شي تا ته هر ورځ خزانه. دا خو ډېر رعیت دی، که ته په خزانه دغه کې دومره نه وررسي او که ته لږ لږ راټول کې خزانې به دې ډکې شي. جوی سیم یا جوی سیم دا اوس دې خبرې ته لږ نوٹ کړه، دې کې دا لغت ضروری دی. جوی اصل جو یا جو، ایرانیان اوربشې ته جو وایي، ګوره جوی یعنی اوربشه او نور پارسیوانان ورته جو وایي. نو که دغه د ایرانیانو په اصطلاح وایي داسې به وایي چې رانستانی از هر یک جوی سیم،
یو وربشه او که د عامو پارسیوانانو تاجک و افغانستان په اصطلاح انداسې به وي چې رانستانی از هر یک جوی سیم یو وربشه سپین زره. او دا خبره نوٹ کړه چې جوی لختی تم وای ګوري پارسی کې وربشه تم وای او لختی تم وای. نو زما دا جو تلفظ په دی وجه خوخي ز کومه ګوره هم د حافظ شیرازی کتاب کې راځي ساقیا سای ابرست بهارو لب جوی د وریځو سورې دی پسرلې دی ولب جوی او د لختی غاړه ده. یو سړی ناستی دا بعضې لختی د اوبه ډېر ښکلی منظر پیش کوي چې صفایي لکه د چینو په بعضې علاقو کې نو وی د لختی غاړه ده د اوبه تیریږي سپینې. ملک زاده روی از این سخن در همه اور دا شاهزاده چې مخې د دې خبرې نه واړولو و موافق طب اشنه آمد د ده د طبیعت موافق دا خبره را نله و مرور زجر فرمود او هغه ورټلو د خپل مشیر و گفت و وی ویلې خداوند تعالی مرا مالک این مملکت گردانی داس خدای پاک زه متصرف یا مالک د دې بادشاہ جوړ کړي ما او دې د پاره کړي ما تابع خورم و بي بخشم چې په خپل مخرم او خلکو ته ورکم بخشش وکم صدقه وکم نه پاسبان هم زه څوکیدار نیم کې نگهدارم زه باید څوکۍ کوم د خزانو نه دا بخورم او خلکو له به ورکم. او دی ورته وی قارون هلاک شد که چل خانه گنج داشت نوشیروان نمرد که نام نیکو گذاشت. قارون هلاک شو چې هغه 40 کوټې خزانه لرلې او نوشیروان مړ نشو نوم یې ژوندې دی شهرت شته چې نیک نوم یې پرېښود ولې کې سخاوت و. خانه څه ته وایي خانه منزل و مکان ته وایي دا خبره نوٹ کې خانه. او دا اکثره ایرانیان دا کوټه چې چت په واچه کمرې ته هغوی خانه وایي اتاق هم وایي خو زیات ایرانیان خانه وایي او نور پارسي زبان اتاق وایي کوټې ته او خانه عام کور ته وایي افغانستان او تاجکستان دیو کور ته څه وایي خانه وایي او هغوی کوټې ته خانه وایي. نو دلته په دغه معنی راځي چې 40 کوټې ډکې وي او نوشیروان او دې ته بعضې خلک پارسیوانان نوشین روان وي نوشین روان یعنی روان روح ته وي او نوشین خوږ ته وي لکه دومره د سخاوت په وجه عزت وکړو دی ولا نو خوږ روح والا د هر چا به خوښ خلکو ته پیدې رسېدې خو به هر حال دا نوشیروان صحیح دی نوشیروان نمرد که نام نیکو گذاشت نوشیروان مړ نشو نیک نوم یې پرېښو. دا درس په دې ځای ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.